السلام علیکم عزتمن. نننې معلومات زه تاسو سره د اویس د پلار د قاتلانو په باره کې شیر کوم چې د اویس پلار د قاتلانو په باره کې څه ویلي. زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو تر اوسه پورې زموږ په دې چینل کې نه وئ، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې وسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. د اویس مرګ ټوله نړۍ په جارا باندې کړ او ټوله نړۍ په دغې په تمه باندې دي چې قاتل به کله به ګرفتاریږي. خو د اویس پلار 2 ورځې مخکې په انټرویو کې ویلي دي چې انشاءالله زه نن د پولیسو سره ناست یم او پولیسو او ډي اس پي او اس ایچ او سره ناست یم او هغوی راته په جواب کې ویلي انشاءالله موږ لږ ډېر قاتل ته ورنږدې شوي یو، زر ته زر به د اویس قاتل ګرفتار. او د اویس پلار همدا وینا هم کړې ده چې غواړم چې دا قاتل د ټولې دنیا ته کېږدم، ځکه چې د ټولې نړۍ پښتانه ما سره په دې غم کې شریک دي او غواړم چې دا ټولې نړۍ پښتنو ته دا وښیي دا د اویس قاتل دی او ستاسو په مرضۍ به دې قاتل ته سزا ورکړل کېږي. د اویس پلار همدا واضحه کړې ده چې په ده باندې یو څو الزامونه لګېدلي دي چې ده باندې یعنې د جینۍ تور لګېدلی دا دغه شانتې جینۍ سره یعنې لینډ اویس پلار همدغه وینا کړې ده. که چل دا رښتیا چلته په جینۍ سره لینډ او وجل کې باید چې د سره د جینۍ قتل شي. اویس داسې کار وکړي ځکه چې اویس به چې کالج ته لاړو ما به خپلو دوستانو او وکیلانو ته به مې وویلې چې تاسو اویس باندې نظر ساتئ. ما به یې خپلو ملګرو سره 2 ورځې بعد رابطه ساتله چې په اویس باندې نظر ساتئ چې اویس په کوم ځای کې دی. او ملګرو به مې راته په جواب کې ویلې چې موږ نن هم ورغلو، هغه د خپل د کالج د پاسه سبق یعنې کتاب ورسره دی او سبق وایي. نو د اویس پلار وایي چې دا خبره زموږ په زړه کې هم نه راځي او نه پې هم داسې عقیده راځي چې یعنې اویس په دغه شانتې غلط کار کړی وي. زموږ د راتلونکي ویډیو انتظار کوئ چې یعنې قاتل به څوک وي، په هغې کې به تاسو ته موږ ښیو چې دا اوس قاتل دی. زموږ نننۍ معلومات تر د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.